کتونکو علب خان شیرپو یم کیمرامین را سره یاسر خان دی موجود یم په شیرپو کې او په شیرپو کې نن د شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر د دې پرانیسته شوله او په دغه پرانیسته کې د شیرپو ستر علما ورسره سماجي عوامي سیاسي تاجر برادرۍ سره تعلق لرونکي دغه ټول یې رابللي او د خوړل انتظام شي دعا وشوه او باقاعده چې کوم دی افتتاح وشوه د شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر. مبشر چې یو ځوان دی ینګ دی خو نن شیرپو کې چې هغوی کومه سرمایه کاري کړې ده یا کومه پراپرټۍ لحاظ سره هغوی څونه ځمکې و اخیستې دي ارزان هم ورسره شته ګران هم ورسره شته کورونه هم ورسره شته دوکانونه هم ورسره شته او ورسره چې کوم دی نو د ګاړو دغه لین خو هم روان کړی دی نو موږ هم په دغه دستوره کې شرکت کړو ګډون هم کړو او خوشحالیږو چې زموږ شیرپو بازار چې کوم دی دا مخ په ترقۍ ځي دلته د پراپرټۍ ډېر اشد ضرورت او نن دغه پراپرټۍ د دغه دفتر چې کومه پرانیسته شوله ډېره په دوم دام کې وشوله په سوونو خلکه د دغه دستوري او دغه افتتاح درناوي له راغلي نو موږ به مبشر سره خبرې اترې کوو چې مبشر نن کم سوچ کړی دی او دا داسې یوه دستوره چې کومه ده هغه را جوړه کړې وه هغه مبشر دی خوا ته راغلو راکړې مبشره که نه مبشر دا پوښتنه کوو چې نن تاسو کوم کاروبار پرانیسته وکړله کاروبار خو ډېر مخکې نه روان و کوم وخت نه د پراپرټۍ کاروبار کوئ او نن څه ضرورت راغی چې دا دومره درنه دستوره وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم زمون خو چونکې فیملی بزنس هم د پراپرټۍ دی دا زین ټریډرز دی دا حیات باغ دی دا مونږ جوړ کړی دی ما به کوم بزنس په اسلام آباد کې خو اسلام آباد کې ما وی چې یاره زه به خپل کلي ته راوځم او دلته ډېرې زیاتې خلکو سره دوکې هم شوي دي لانجې هم شوي دي نو مونږ وایو چې په لږ پرافټ او په لږ مارجن باندې به دلته زه کار شروع کړم نو چې د کم کس کور نه کور به مته میلو شي او چې نور د دې کلي علاقې د ګاډو محمد کې څه خدمت مونږ به ټول انشاءالله چې کوو. دې ټیم کې تاسو سره څنګه قسم ځمکې دي خو څوک د سره رابطه کوي؟ بالکل جی زمونږ شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر زما فیسبوک پیج هم دی مونږ سره دې ټایم کې کورونه هم د خرج ته مونږ سره د لاک روپو عمر لام شته مونږ سره 2 لاک هم شته د سړي چې څومره کم ډیمانډ دی مونږ هغه پوره کولی شو. خلک داسې 50,000 سلبي بالکل شته جی بالکل شته اول مونږ فوکس په انتقال باندې کوو چې یو سړي ته په بعد کې مسلې نه مونږ صحیح لکه دلته چې مونږ خپل پلاټینګ هم کوو نو مونږ کوشش د ارزان ځای کوو چې د هر سړي په رینج کې وي لکه انتقال په لاس باندې دویم ما د ګاډو کار هم کوم ګاډي هم د هر چا رینج کې نه نو زه سره د الکتریک بایکس چې کم خرچه ګاډي دي انشاءالله د 400 ایجنسی ما ته ډاکومنټ جمع کړي دي الکتریک ټول بایکس په انشاءالله دلته موږ سره وي او جی درته وایي چې دوکانونه یا داسې یو سړی کور غواړي دلته کې ذمواري تاسو اخلئ د هغې جانچ پړتال څنګه کوئ؟ بالکل جی چې زه په دې سیټ باندې دلته دې ځای کې ناست یم یو پهچان دی نو زه به خامخا ذموار یم بل دا ده چې انشاءالله موږ به چېرې هم غلط کار نه کوو چې څوک مایوسه شي یا پرې زموږ دلته بزنس خراب شي انشاءالله دا به د اعتماد ځای وي د ټول شیرپو والا دپاره تنګي ټولې 400 دپاره. کتونکو مبشر چې کوم دی دا د ماسل حاجي صاحب نوسې دی ماسل کلی دلته کې ډېر غټ کلی دی په سوونو کورونه دي پکې نو لکه داسې روک سړی نه دی مین شیرپو کې کوم ځای کې چې کانټه ده ټیلیفون ایکسچینج نه لږ مخکې دی مارکیټ کې چې کوم دی نو شیرپو پراپرټي او کارنر سنټر چې کوم دی کار سنټر چې کوم دی یعنی ګاډي اخلي نو په دې باندې چې کوم موبایل نمبر دی ایغ پنیغه په دې باندې رابطه کولی شي شیرپو زیم تحصیل تنګي شمالي اشنغر دې خواته چې څومره خلک دي څوک خرڅول کوي یا څوک اخیستل کوي نو د دوی سره رابطه کولی شي. نن چې را کومه دستوره شوه یقینا ډېره درنه دستوره شوه د پراپرټو والا هم پکې ډېر راغلي وو کاروباري خلک پکې راغلي وو علما پکې راغلي وو او د دې ځای تاجران پکې ناست وو موږ چې کوم دی په دغه کې هم ګډون کړی او ډېره ښکلې دستوره شوه ډېرې مبارکې خبرې پکې وشوې دغه مبارکه دستوره کې چې کوم دی نو مبارک افتتاح مو شوله نو ضرور ورسره یې خپلې رابطه کولی شي اعتماد باور چې کوم دی هغه زه په دغه ویډیو باندې در کومه چې زه هم بیا د دې ګریوانه نیولی شم چې یاره مبشر تا دې سړي سره زیاتې کړی دی دا دې کړي دا دې کړي دي کاروبار کوي علماو دا تقریرونو کې دا ووی چې حلال کاروبار کې خدای پاک برکت اچي چې دغه علما راوستو نو یقینا
نورې موږ هم پېژنو خو دغه علماو په خبرو باندې به موږ هم د خدای پاک د عمل کولو کوشش را کوي دوی هم پې خدای ورکړي څه میسیج ورکړي بس دا دفتر یوازې زمانه دا د ټول تاثیر تنګي دی د ضلع 400 دی چې څه د اعتماد خبرې څه ذمہواري بالکل دلته د راځي دلته به د غلط دغه نه ملاویږي او ان شاء الله چې سم وته ملاویږي نو په انویسټر ریټ په ملاویږي که هغه گاډي وي که هغه پلاټ وي که هغه کور وي ان شاء الله هغه ته پکې یو ګیپ دا زما د والد سره د طرفه ماته دی چې زویا مخکې ته پکې یو ګیپ پرېږده چې تاله یو سړي راشي چې هغه تا ته مزدوري ولا ورکړي نو سبا به تاله ټول خلک به دوباره بیا راځي صحیح کتونکو په دغه نمبرو باندې په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ یې خپل هغه څوک پراپرټۍ کې دلچسپي اخلي نو شیرپو پراپرټي اینډ کار سنټر سره رابطه کولی شئ